أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 72 نه شروع کیږي. رکوع نمبر 8 آیات نمبر 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. د بنی اسرائیلو د قباحتونو ذکرو. په تیر شوي درس کې 2 قباحتونه ذکر شو. اولنی قباحت چې الله جل جلاله د هفتې په ورځ دیو د ښکار نه منع کړیو او دیو بیا په هغې کې ځان له هیلې او بانې لټولې د الله جل جلاله د حکم عدولي کول. دویم الله جل جلاله دیو ته د غوا د حلالې حکم کړیو او په هغې کې دیو چون چرا شروع کړیو او د الله جل جلاله د هغه حکم د ټال مټول کوشش کولو. دریم قباحت په نننی درس کې ذکر کیږي چې په بنی اسرائیلو کې یو کس چا قتل کو او هغه راواغستو د 2 کلو په منځ کې واچولو یا په کم علاقه کې چې قتل شوی او په کمه محله کې چې قتل شوی نو هغه راواغستو خواته بل کم کلی چې و په هغې کې واچولو نو د هغې کم قاتلان چې نو هغې بیا داوی شروع کړلې. کله به په یو چا باندې دعوه کول او کله به په بل چا باندې دعوه کول. مفسرینو ذکر کړل دي چې دا واقعه داسې راپېښه شوې وه چې په دغه علاقه کې یو کس او هغه ډېر زیات مالدار او د هغې یو وراره نو دا وراره راولګېدو او د خپل تره د میراث دپاره یې خپل دا تره قتل کو او بیا یې دا راواغستو په بل علاقه کې واچولو. په هغه خلکو باندې بیا د قتل دعوه وکړه چې دې زما دا تره وجلی دی. ځینې مفسرین ذکر کوي چې یو سړی و د هغې یوه لور وه هغه ډېره زیاته ښایسته وه نو دې وراره د هغه خپل تره نه د هغې د لور رشته وغوښتل نو دې تره انکار وکړو نو د انکار په وجه باندې دا وراره راپاڅېدو د خپل تره قتل کو او بیا په خلکو باندې دعوی شروع کړې چې زما دا تره دې پلانکي وجلی دی پلانکي وجلی دی. په دغه وخت کې دا خبره موسی علیه السلام په خدمت کې پیش وله او د موسی علیه السلام نه قوم مطالبه وکړه چې په یو لوی امتحان کې راګیر شوي او زمونږ دپاره د الله جل جلاله نه دعا وکړه چې زمونږ دا مسله حل شي. نو ځینې مفسرین ذکر کوي چې د دې قتل دپاره الله جل جلاله دیو ته د غوا د حلالولو حکم وکړو چې د غوا حلاله کوي او بیا د هغې یوه حصه راواخلئ او په هغې باندې دا مړې ووهئ دا به را ژوندی شي. نو دا مړې به حل ووایي چې زه چا وجلی یم او ځینې مفسرین فرمایي چې نه د غوا دا واقعه مخکې نه پیښه شوې وه دیو ته موسی علیه السلام د دې د ذبح کولو حکم کړی
خو کله چې دیو دا غوا پیدا کړله او حلالوله نو په دغه وخت کې دا د قتل واقعه هم راپېښه شوله. نو بیا دیو موسی علیه السلام ته خواست وکړو. موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښتل. نو موسی علیه السلام ته بیا دا حکم وشو چې د دې غوا یوه حصه راواخلي او دا مړی پې ووهئ، دې سره به دا را ژوندی شي او دا بیا حل ووایي چې زه چا وجلی یم. نو دیو دغه شانتې کې طریقه وکړله، غوا یې ذبح کړله او د هغې یوه حصه یې راواخیستله او د دې مړي دا وجود یې پې ووهلو، دې سره دا مړی را ژوندی شو. نو دې مړي حل وویلو چې زه دې خپل وراره وجلی یم. نو هغه وراره چې په کم خلکو باندې دعوې کولې نو هغه دعوې ختمې شولې او هغه مجرم قرار شو. نو په دې آیات کې دغه واقعې ته اشاره ده، په تفصیل سره بیانېږي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، او کله چې قتل کو تاسو نفسا یو نفس، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، نو بیا هم اختلاف وکړو په هغې کې، یعنی په یو بل باندې م اړه چې دا تا قتل کړی دی او دا تا قتل کړی دی. والله الله پاک مخرج ښکاره کوي ما هغه کنتم چې یی تاسو تکتمون پټون کې هغې لره، یعنی کم څه چې تاسو پټوئ الله جل جلاله هغه ښکاره کوي. فقلنا پس ویله مونږه اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعض حصې د دې غوا باندې. یا ځینې خلک په دې کې دا توجیه کوي چې چونکې د غوا د حلالولو حکم خو د دې دپاره کړی چې د دیو په زړونو کې د غوا کم تعظیم او عزت پروت دی هغه ختم شي. نو دلته کې بیا څنګه الله جل جلاله دا حکم کوي چې د غوا په بعض حصې باندې دا مړی ووهئ دا به ژوندی شي، نو د دیو په زړه کې به خو د غوا تعظیم نور هم پیدا شي. نو بیا هغو دا توجیه کوي چې فقلنا ویله مونږه اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعض حصې د دې مړي باندې، یعنی د دې مړي یو لاس راواخلی یا د وجود یوه حصه راواخلی او په هغې باندې دا مړی ووهئ دا به را ژوندی شي. نو کذلک دغه رنګې یحیی الله الموتی، ژوندی کوي الله تعالی مړي. یعنی دلته الله جل جلاله دا واقعه بیان کړله چې په بني اسرائیل کې دغه شانتې کې یو کس قتل شوی و، مړ شوی و، د مړ کېدو نه بعد الله جل جلاله هغه دوباره را ژوندی کو. نو په دې باندې دا دلیل پیش کوي چې الله جل جلاله په دوباره را ژوندی کولو باندې قادر دی. یعنی اذا كنا عظاما نخرا، کله چې زمونږ د اډوکې خاورې شي، د انسان وجود ختم شي، نو د قیامت په ورځ به الله جل جلاله دوباره د انسان د جسم د ذرات را جمع کی او د انسان وجود به جوړ کی او په هغې کې به روح واچي او بیا به خپل مخې ته ودرئ. نو الله فرمایي یحیی الله الموتی، دغه رنګې الله جل جلاله دا مړي را ژوندي کوي. د دې دپاره ویریکم او ښیي تاسو ته آیاته خپلې نښې خپل قدرتونه لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. یعنی په کم انسان کې هم چې سره عقل او شعوري، هغه چې کله هم قرآن مجید ووایي یا یې واوري، په هغې کې غور فکر وکړي، نو د قرآن مجید په هر یو آیات کې به دې ته د الله جل جلاله د وحدانیت نښې ښکاره شي. وفي انفسکم، الله فرمایي چې ستاسو په دې خپل شپږ پوټه دا کم وجود چې دی نو په دې کې هم زما د قدرت نښې دي. تاسو په خپل ځان کې غور فکر وکئ، زما په دې کائنات کې غور فکر وکئ، نو تاسو ته به زما د عظمت او زما د قدرت او زما د لویوالي پته ولګي. دا کم سم چې ویله واورېدی، الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.